بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې په دغه خصوصي خپرونه کې حاضر دي. ګرانو کتونکو ډیره موده پس چې کم دینو زموږ سره ایډوکیټ خالد بختیار خان عمرزی خو په دغه پروګرام کې برخه اخلي. الیکشن نه پس یقینا ډیر زیات سي مسایل یا داسې ایشوګانې چې په هغې باندې بحث مباحثه کیږي، هغې کې مختلف خبرې اترې دي. خو دې وخت کې موږ موجوده حالاتو کې چې کوم دي په امن او امان باندې خبرې اترې کوو. تاسو ته یې پته وي چې په 400 کې 3 ځوانان په ډېر بې دردۍ سره وجل شوي دي او نن 5مه شپږمه ورځ ده، خو لا هېڅ قسمه چې کوم دی نو هغې کې پیشرفت نه دی شوي، نه ملزمان ګرفتار شوي دي او نه ورته رسایي شوې ده. ډېر زیات کنفیوژن دی. په دغې باندې به خبرې اترې کوو. په تنګي کې په اعتماد پلازه کې کوم چوکیدار ډېر په بې دردۍ سره جوبل کړی دی او د هغوی د نیس نه چې کوم دی نو هغه مړ دی، خو الله پاک هغه له بیا هم ژوند ورکوو. نو دې وخت کې هسپتال کې په ICU کې پروت دی، د صحتیابۍ دعاګانې کوو. دغه شانتې نورې داسې غلاګانې راځي. خو د ټولو مخکې خبرې اترې کوو زموږ د 400 یو پهر، بلکې د ټولې پښتونخوا پهر کیډټ SP اجاز خان چې هغه شهید کیږي. نن یو خبر د مخې نه تېرېږي چې ASP شیربانو هغه آرمي چیف رابلي. یقینا هم رابلل پکارو، ځکه چې دلته کې انتخاب پسندي هم ډېره زیاته شروع شوې ده. دغه هم یو ښه خبره وه. خو SP اجاز خان شیرپو چې هغه ډېره لویه مړانه کړې ده او د کومو ترهګرو سره چې هغه جنګېدلی، نو دغه ترهګر ریاست ته مطلوب و 1 کروڑ و 20 لاک یې د هغې په سر باندې انعام اعلان کړی. ورسره چې کم دی نو د پښتونخوا غټو غټو لیډرانو ته هغه دړاکې ورکړې وي. هغه د اجاز خان دغه مقابله کې اتلی دي او ډېره مهمه خبره چې زرایو راته کوموي وي ټوپک پکې کار پرېښی و. په دې باندې هم د خالد خان سره خبرې اترې کوو. خالد خان ډېره زیاته مننه. ټولو مخکې به د اجاز خان په مرګ باندې څه وایې، په شهادت باندې، او بیا دغه صدر وزیر اعظم آرمي چیف د دوی راتګ نو پکار. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. علب خان ورور تا او زمون کتونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. علب خان ورور دا خو ډیر لوی ساين د مطلب د غم دغه دی، خاص کر زمون د 400 د پاره دغه د پاره د یو ډیر ښه مطلب دا دی چې افسرې دغه ته دغه مقام ته سړی ورسیږي. نو مطلب ستوي د ترکه دغه دی زمونږ د علاقې د پاره ډیر د غم دغه دی. هر څه چې لکه د علاقې وطن خلکو له بیکار روزګار د خکو او ډیر لوی دغه چې څومره دی مونږه مزمت کوله دغه کو نه ډیر کم دی. دا دی کو SP خورشید خان او مطلب دا د 400 داسې کسان خ پوسټ باندې دغه شو چې شهیدان شو دغه شو. باقی تاسو چې څنګه د امن او امان خبر وکړه، نو دا خو واقعي خبره چې هغه معاشره چې کومه معاشره کې انصافي کنه او د کفر نظامی نو اچلیږي، او چې کومه معاشره کې اسلامي او د انصاف پکې نه کنه نو هغه معاشره ورځ تر ورځې به په تنزلي. څنګه تاسو د SP صاحب خبر وکړه، نو بالکل د لپکارو چې ول راغلیو دله د پکار دا دی چې مطلب دا څنګه د قادیازم د دی ایوارډ چې څنګه موریدلی دی چې ټیک ټیک نه دی خو دغه ASP د پاره اعلان دا کړی دی. نشان حیدر په کوم وخت کې نشان حیدر د آرمی دغه دی، د پولیس نه دی، د پولیس قادیازم ایوارډ دی. نشان حیدر ستا آرمی کې دی. څنګه چې کرنل شیرخان له ورکو ستا د صوبې نه واحد دغه یو کرنل شیرخان راغلی خیبر پښتونخوا نه چې مطلب دا یو کرنل شیرخان نشان حیدر اغوستی. نور د پنجاب او دغه علاقو خو دې دغه ایوارډ قابل دی، قادیازم ایوارډ د قادیازم ایوارډ قابل دی. لکه پکار دی چې دا صوبې والا شپارسو کې IG صاحب دغه ولګیو پریزیډنټ له ورکی کنه مطلب صدر پاکستان ورکی او غي ولو کې او داس یو دونه لوی سانخه د پښتونخوا د باره چې نن دوی په تعزیت کې زیرو بلکې سبام درېمه د پکار د چراشي ولا بالکل پکار دی چې ولراج څنګه چې تاسو وی چې EPS والا له څنګه د ایوارډونه ورکړو دې سره داسې نه یوازې تمغنه دې سره باقاعده مراد دي. علب خان روړه مراد و سره مطلب دا چې یاره دی له نقد ورکی نور په دغه کې ورکی نور تر اغي د دې چې کوم مطلب کور ولا زنانې بال بچي اغي ته مراد ورکی. بل لکه حکومت چې د ریاست چې کوم اعلان کړو 1 کروڑ 20 لاک نو پکار د چې دوه بکی جوبل شوی دی د شهید چې کم دنو دا کیږي. اخو ما تاسو وی چې هم دغه کیږي کنه دا کم اعلان چې کی دا ستادي میډل سره اتوماتیکلی دا یوازې میډل نه دې سره دا مراد دي د تمغنی تمغه سره خپل مراد دي د نقد په شکل کې د پلاټ نور سہولیات هغه شي نو سره راځي دا د دې د پاره
خالد خان په دې خبرې کوي لکه پښتونخوا ډېر افسرانو داسې قربانۍ ورکړې څنګه چې تاسو ذکر وکړو خو لکه په دې موجوده وخت کې د شپې 2 بجې هغه ته اطلاع کیږي خو د خپلې ډیوټۍ سره دومره مخلص ایماندار لکه د ژوند هره مزدوري کړې ده د سپۍ برتي وو خو هلته په انګو کې د کم قابلیت خو د دې کیډټ راغی نو کیډټ اجاز خان دغه کېده د ده چې دا کومه مړانه وه نن په کار و چې دلته یو ډېر لوی اعزاز چې کوم دی نو لکه دا خو د دې نه پس هم راځي دا لم لټوالی دلته زموږ د پښتنو د پولیس قربانو ته لکه هغه شان کتنه نه کېږي بل یو مهمه خبره مې ورته وکړه چې د کله مقابله کوي خالد خان نو دغه ټیم کې د ټوپک کار لکه هغه پوچ کېږي لکه هغه ډس چې کوم دی بیا ګرنیټ ولي نو دلته کې دا کومه وسله چې پولیس ته ورله یا جاکټ ته میلاو شوی دی یا بل دغه هیډمټ میلاو شوی دی نو ډېر ځینو کې دا دي چې په دې کې ګولۍ نه نوتي دا موږ ته ذرایو نه دا خبره معلومه شوه علم خان وروره چې څنګه تا 2-3 سواله دې وکړل یو خو دا ده چې حیران په دې ما چې مطلب اس پي څنګه دغې موقع ته رسي اس آی موبایل کې یو ګل تانهدار اکثر ناست دي بیا اس ایچ او ناست دي بیا ډي اس پي ناست دي زه خو په دې اریان یم خو بهرحال په هغې کې به نه ځو چې ډایرکټ اس پي څنګه ځي ډي اس پي هم زخمي شو پولیس والا اسپۍ هم زخمي شو اس ایچ او چې کوم دی په دغه بیا دته 2 بجې اطلاع راځي خو لکه دا واحد سپي دی چې دی په میدان باندې جنګیږي داسې قسم افسران چې کوم دی نو داسې توپ ځای له نه ورځي دې ته پولیس ډېر مخکې لکه یو ډي اس پي دا د بهادري وه یو ډي اس پي سره چې دی مطلب 3 تاڼي داسې اس پي سره به مطلب دا دی چې ډي اس پي ګان هم دغه دې سره به کافي تاڼي نو آیا یو موبایل تللی دی په دې باندې آیا دا دی چې اکثر داسې څه واقعه راشي نو ټولو تاڼو ته کالو کیو څومره پورې مونږ اورېدلي دي که نه نو هغه مرشانتې موبایل د پولیس راشي داسې دی بیا انویسټیګیشن والا ته مو وي چې بی را سره روز یې ډزلی بوزي ځان سره بوزي دغ کوي بهرحال په هغې کې خو به نه ځو چې څه دغه وه د نصیبه تا د ټوپک خبره وکړه همدې نه مخکې هم د ملک ندیم آی جي چې کوم ملک صاحب چې کوم آی جي هغه وخت کې هم د دې اصلي یو سکینډر چلیدلی او کو تا خیال ډېر لوی په هغې کې پولیس والا نیب هم هر څه دغه شو بهرحال خو پاکستان دی دلته خو ایشو روچت شي عوام هم پې چغې وي او وروره دو شو پیسې پې خرج شي اخر کې ریزلټ راشي وي اسم نه لکه دا یو هغه محوره یې جوړه کړې ده وي په یو بینک باندې ډکیتي وشي لکه بینک نه غلا وشي واردات پې وشي نو په هغې ډېر ټیمونه راشي او د انکوایري راشي او هغه اخر کې چوکیدار وي دا سټیټمنټ ورکړي وایي چې د ګن واز انلوډډ وي د چوکیدار ټوپک باندې بوټ نه والې شوی دا غون غلطي د دې بوټ نه والې شوی دی نو زمونږ هم اوس وطن کې علم خان جولاګي جاله قانون دی که نه چې غټ جولا تیوزي وړوکي لګېږي او راځي نو چوکیدار له خبر راله او نور ملک کې خو زه وایم چې کم دغه شی چې څنګه تاسو اجاز خان وي چې کیډټ نه دا دی مطلب دا دی 18 ته ورسېدو مطلب 17-18 ته دا دی ورسېدو نو ملک خو دا دی په قابلیت باندې دغه نشته همدا دی سیټونه ورکوي ډېر اسپیان هم پکې دا دی اس اس پي لیول پورې ورسېدل 18 پورې ورسېدل خو بهرحال موږ دا وایو چې د دهشتګرد راغلي څنګه وو دا دومره مودې نه څنګه وو ولې دا نه ختمېږي ولې نه ختمېږي دا ډېر لوی سوال دی دا سوال دا دی چې ولې نه دغه کېږي او موږ پولیس والارونو ته وایو چې مطلب دا دی یاره تاسو سره خلک اپریشن کوي ښه ښکلې ځان له ټوپک د په سرکاري باندې مه دغه کوئ ځان له ځان سره پرایویټ هلی او ښه مزېدار ټوپک هلی خدای کو په دې تاسو کې بالکل همداسې کوئ د خدای نعمت دا ژوند یو ځل راځي زه ورته خپله مشوره ورکوم او دا مه وایئ چې تاسو له څوک څه نه درکوي پوه نه شوې ښه په چنده هم دغه وکړئ او داسې ټوپک هلی چې روسیې نه چې ولایتې راوړی ځان سره یې ساتئ او واپس یې کور ته وړئ سرکاري اصلي خالد خان دا بله خبره ډېر حقیقت ده که نه لکه پولیس له چې دا کم د تاڼې په سر باندې د ورځې 1.5 لیټر تیل میلاویږي 295 لیټر تیل میلاویږي دا خو دغه اسپۍ او دا کم چې ډرایور دی که نه یا کم تاڼېدار دی ته مسله ده خو ستا حجرې ته راشي خو د بل حجرې ته راشي خو هغه دا 1000 یا 2000 روپۍ دغه تیلو لغړې دي به تر کمې اچوي یو خبره خو دویم چې کله وي آی پي پروټوکول وي نو د هغې دپاره بیا دا موبایل مي تیلو مي نو دغه چېرته نه دا پیدا کېږي علم خان وروره بیا به عوامو ته راشو عوام اوټ باندې چې دا کم زمونږ منتخب مشران بوزي پالیسي دي جوړوي څه جوړوي پالیسي دي جوړوي عمل درآمد پې د افسرانو دی بیا به هغې ته راشو پوه نه شوې عوام هغه کسان اسمبلی ته ولیږي چې هغې کومه پالیسي جوړه کړي عامه درآمد پې چې کوم دی اپې د افسرانو دی دا وطن انګریز دی له ولې راغلی و دې ته بیا د سرو مرغۍ وې ځان له هم ترې ګټله اما تا خرڅړو پسې نه راتو د ځمکې د 4 موسمو پسې راتو
صحیح. اوس خالد خان امن امان لبرا شو لکه د تنګي د مارکیټ اعتماد مارکیټ واقعیا به والو چې کس راځي چوکیدار وخی هغه ټیم کې راځي چې هغه ته ښه پته لګي چې دی وخت کې یو پی ایس بند شو سی سی ټي وي بند شوي هغه ټیم کې چې کم دی هغه ډاکه کوي په یو جولر په دکان باندې نو دغه یو خبره مخې ته راغله. دریم چې دا واقعیا راځي د دلته کې اشتل کېږي د درې ځوانانه نو امن امان دا چې یو سړی چاپسي شو نه هغه تلی شي خو د پولیس بیا دا کار چې ښه تفتیش او تحقیق وکړي او زر ملزمان مخې ته راشي که علم خان اوس په د یو خبرو کوم مخکې ورځو کې یو ډي پي او سره ناست وم نوم یې ته نالم او نه درته ځای ښیم چې د کم دی ډي پي او صحیح او وی زمونږ ځای کې د یو کس نه موټرسایکل لاړو وی هغه یو منتخب نماینده ده اوس خو دغه شوي د هغه ډېر خاص وکړو وی هغه وی چې وروره موټرسایکل به خامخا پیدا کوی پې نه شو کور څنګه دی هما یې چې چوته وی کو د جیب یې کو د ارسلې خو ګاډي به موټرسایکل به پیدا کې وی په خدای تعالی یقینو کا غره ته داسې خبر وکړه وی خیر هفته دوه پیو لګي د سړی ټریس شو وی سړی ټریس شو وی غلی وی چې زه مدد محرر لاړم ما خو هغه ته وی چې زه چې کله موټرسایکل پټ کما نو دومره پیسې دله ورکم د ته مې وی چې دا به زه دغه ځای کې ودروم نیمه مدد محرر راغوښتو چې هغه ته مې وی چې دا ولې نو یاره جی څه وکړم نو ښه نو بیا څه وایي ما پسې بیا هغه منتخب نماینده را پسې ټلیفون وکړو وی چې وروره دا سړی ما ډسمس کاو وی دا سړی به په دې خپل ځای واپس وساتې ګنې زه بیا حل پلمه نور خوښه ستا خپله د ډي پي او صاحب چې څنګه دی خوښی وی چې څنګه دی خوښی وی مقه سړی هم پقه ځای وساتو او هغه سړي راته ووي دی راته کلمه وویله یو مقه غل ورسره خبره کړې وي هغه ورته ښه وی ویې ساته خبره مقه ده بس نور پیش وی بالکل بالکل پیش وی پتا ته نور خپه کېږم ما خو خالد دا درې ځوانانو کومه واقعیا چې ته ډېره دردناکه بوږنېدونکې پیښه ده که نه د یو اووه خویندې دي بیا چې کوم په خوښه واده کېږي څلوېښت ورځې مخکې دا بل یوه لورکې ده برخل دغه یو بل یو داستان دی چې هر سړي ځان ته یو داستان پرېښود اوس واقعیا څه ده موږ یې مختلف اړخونه ګورو خو د پولیس هغه شانتې کردار تاسو ګورئ. علم خان وروره دې نه مخکې یو واقعه کو تا اورېدلي په دې دغه کې عمرزو تاڼه کې شوی وه جي دغه کو خیال تا کړي یو وکیل صاحب و د هغې کور باندې ډاکه ورغلې وه او هغې تړلې مو ټیک شو دغه علي جان کلې ورته دغې په هغې ډېر وخت او هغه ترې چې دی ډي اس پي مو د هغې واقعې څه چلو شو څه دې خبر شوي هېڅ هم نه ته چېرته تپوس وکړه کو نی نو هغه وکیل صاحب نه وکړه نور نه وکړه هغې تړلي وو تا ته یې ښه پروګرس به راځي او دا به راځي آیا د هغې واقعې څه وشو اوس پولیس هم ونه شو خبره مې مقصد تا ته دا دی چې نه مړی چېرته پټېږي نه چېرته نور څه دغه کېږي خو خبره دا ده چې تفتیش زور پې راشي پخپله به پیدا کېږي او د امن او امان دپاره چې څنګه عوام راوچت شو چې عوام څو پورې نه راوچت شوي دا سیسټم به نه دغه کېږي او پولیس روډ ته خو دا وایو چې د خدای خاطر وکړې ځان له ټوپکې والی داسې خبره نه ده په دې دغه کې ښه ټوپکې میلاویږي ځان سره ښه ساتئ مرګ او ژوند د الله په لاس کې خو د خدای نیکبختو چې دا دومره دغه کوي او نن سبا خو دې علاقو ته خو نور تا ته پته ده داسې خلک دي چې مونږ خو له شل دغه کوو هغوی وله دغه ورکوي ښه ښکلې ټوپک ځان سره وساتئ روسي هم راغلي دي امریکني هم راغلي دي په کار دی چې دا ځان سره ساتئ دا ستاسو حالت لږ داسې دی چې خلک غلاګانې او ډکیتۍ او دا څیزونه به اوس نور هم زیاتېږي بل هم یو ناظم چې کوم دی داسې احتجاج کوي چې زما په ګاډي ډزې شوي دي داسې خبرې مخې ته راځي لکه ډېرې علم خان زه خو په دې حیران یم چې دیم احتجاج کوي نو موږ به عوام به څه کوو بیا موږ عوام به څه کوو صرف په خولې خو نه قانوي چې یاره زه سیسټم نشي ټیکولی نو بیا ډډې ته کښېنه چې کوم د سیسټم ټیکولو والا دي هغې ته عوامو ته ووایه ورپسې لاړ شئ چې خدای ته وګورئ راپاڅئ او تاسو راشئ په چغو په خبرو خو نه کېږي پریکټیکل کار په کار دی او کو په چغو په خبرو نو خدای ګو دا صوبه به نور هم تباه و برباد شي خو زه خالد خان دلته دا وایم چې آیا د پولیس نه بعضې مشوره هم خو ورکړه چې ځان له ټوپک هم والی په دغه هم دغه مه کوئ د تیلو خبره مې وکړله چې دا وي آی پي دپاره ښه ډېر وي خو د غریب دپاره چې راځي نو دغه هر څه دا خو موږ ته پته ځکه موږ وایو چې په کاغذونو کې ګورو چې دونه تیل ورکوي تا د مړي خبره وکړه سی پیک روټ دی دا نوې تا ته وایم بل اوس تاسو یو افتتاح خوله په دې سوشل میډیا تاسو یې 400 کې تاسو یو دغه جوړ شوی دی څه ته وایي کنټرول روم ورته وایي څه وایي او تاسو وایئ چې هغه مطلب دا چې هغه تر مونډه ډیم پورې ښایي باقاعده تاسو پې
ویلاګ یې ورته وایي څه وایي تاسو پیدا کړی بالکل نو دې کې خو نور هېڅ نه وایم ډېر دا خو په زبردست مین پوینټ و خو دا د دې مدرسه باندې چې کوم دغه وي کیمرې وي نو دا هغې سره د تړلې شوې نه وي بلکې دوی ته یې ویلو چې دا موږ له راکئ چې موږ یې دې سره کوو خو دې سره نه وي خو لکه ګوره په غني خان روډ باندې دې لیدلې کېږي په موټر وی لیدلې کېږي بیا د موټر وی نه پس چې کوم دی دا کوم نامعلوم تصویر چوک نه دی خوا چې راوالی کوم سړک چې بالکل دغه ځای کې سیسټم نشته دی دغه ځای کې بیا دوی روک شي علو خان تاسو خو چې کله په میډیا وای نو تاسو مونږ ته په دې میډیا په دې شیشم راته ووایي چې تر دغه پورې هوښیار باش راته هم چغې وویلې چې هوښیار باش عوامه ګورې غلط کار مه کوئ د مونډې نه والی اینې دا خو ستاسو ګوره خفه کېږئ مه لکه مونږ دا نه وایو ستاسو هغه ستاسو دغه به تاسو د میډیا والو خو تاسو ویلو چې هوښیار باش ګورئ نن سبا تاسو په 400 کې او په دې ځای باندې به تاسو د کیمرې په سترګې لیدلې کېږي نن هغه کیمرې په کار دی چې دا ورسره ولګوي که نه دا خو تا ته ډېر ښه دغه دی که نه په دې ټریس کېږي خو د هغې باوجود د چې جدید ټیکنالوژي باوجود داسې والی یې نشان دی تاڼې د 414 زما خیال دی 14 دی کو څو دي ډي سپیګان پکې دغه شو هلته هم اس پي دا دی دا کم چې دغه شو لکه سپیګان هم دي زیات کړل کاټلن کې اس پي نو دا نور زیات شو داسې په دغه کې زیات کړل او د هغې باوجود کرایم دغه کېږي صحیح صحیح ډېره زیاته مننه خالد خان دوه خبرې یو پوینټ ما وختي یو ویډیو کړی و هغه کې ما نشان خیدر ذکر کړو خو دا نشان خیدر نه پولیس لپاره قاضي اعظم ایواړي دا یو تصحیح وشوله دویمه دا ده چې دا پوینټ تر اوسه زموږ ذهن کې نه راته چې یاره دلته کې کوم کنټرول روم دی یا کمانډر روم دی نو هغې دغه چې یو بارګین کې لیدل کېږي بارګین نه دا 3 کسان نو کې د هغه ټیم کې ګاډي کې 2 کسه لیدل کېږي دریم پکې نه وي دریم والا په موټر سایکل راولي بیا ګاډي ته دوی 3 کسه لاړ شي خو هغه وایس والا کیمره د هغې کې پیسې چې ته غواړي چې یاره ماله پیسې راکړه قرض دوست یې وي پیسې والا هغه ورکي د 10 لک روپو ذکر کېږي خو دې نه پس چې کوم دی نو دا دوی چرته کې لاړ شي منګا طرف ته لاړ شي بالولي طرف ته لاړ شي کوم طرف ته لاړ شي کیمرې بیا روانې دي نو دا د 3 بجو نه چې کوم دی د ماسخوتن 2 بجو پورې دوی چرته په 400 کې هم ګرځي که نه نو ډېر کنفیوژن دی او خدا یو پوینټ دی چې دغه کمانډر روم چې کوم دی نو دا ارځای ته نه دی رسېدلی دا یو خبره پکې واضحه شوه ګرانو کتونکو ډېرې مهمې ایشوګانې دي انشاءالله سبا به بیا راځو او په ګرانۍ باندې خالد خان خبره چې خور ډېره ګرانه شوې ده په دې باندې به خبرې اترې کوو د صوبایي حکومت باندې به خبرې اترې کوو د 400 په وزارت باندې به خبرې اترې کوو موږ منتخب کسانو ټولو ته مبارکي وایو او امید لرو چې 400 دا کمې محرومانې دي چې دا ورسره دغه شي اولب خان تعالی مبارکي درکوو الیکشن دی کنټسټ کړی دی خو خراب ګټه بیلات د دغه دي او موږ دا وایو چې اولب خان وروره تم چې چا مثبت کاري د هغې به سپورټ کوو او چې کوم مطلب منفي کاري نو په هغې به تنقید کوو کو څوک پې خوشحالېږي او کو خفه کېږي موږ به د قوم دپاره ځکه چې ژوند مختصر دی دا تاسو وکتل چې دا د اس پي صاحب دغه لاړو باقي تا دا دغه ووایي چې یاره هغه زنانۍ راغوښتې وه مطلب ایس پي خبره دا ده چې ټول د سوشل میډیا دور دی نور مونږ خلک ورې په کاغذ نه پیږو تا ته ښه پته چې په کاغذ څنګه زمونږ پولیس والا چرته نو عوام به څه پیشي اوس ورسره عزتمندو داسې کار کوي چې ویډیو هم دې ورسره لګوي چې بس څه به ووایي دا داسې کار و چین کې داسې یو زنانه تاسو دغه پورې وي خو دغه پورې راځم نو خو خیر د میډیا په وسط زمونږ لکه ټول دغه ګوري لکه خبره لږ داسې ده خو بیا به هم داسې وکړو نو هغه چینی کې دغه لیکلي یو زنانه دغه دغه کړي چې یاره جامې یې واغوښتې نو هغه چینی کې و هغې کې وایي چې یاره د دې ځای نه هغه لیکل داسې و چې بھائی تازه پی میلاویږي زنانه ته کامیس جوړ کو چین کې چې لاړه نو هر چینی ورته ګوري خاندي دا ښکوي یو پکې داسې دغه غونته کې چینی و نه دغه هغه نیغ ورجوخ شو لاس یې واچو سړي شر جوړ شو هغه ورته وروره چې دا ته څه کوې تا ته ما دغه واچو پولیس له خبر راغلی ولې چینی چې کله کین چینی وتی د دې دا مطلب دی چې دا وایي چې یاره تازه پی میلاوي نیما وتی چې تازه پی راکړه دا تا لیکلي چې زمانه تازه پی میلاوي نو ما سره شر د څه کې نو عزتمندو هر یو شي به دغه ته نه دی پکار جذبات او دی شینو ته او نور پکار دی چې کم قرباني ورکوي او نور هر سړی خپل دغه دی چې یاره آرمي والا به خپل تصور دی چې یاره قائد اعظم ایوارډ دله پکار دی چې مطلب واړه ماشومان هم دي خدای ګوړه زما ورسره په دې دغه شو نر فرزند هم نشته نه اولاد د الله په دغه کې دی خو پکار دی چې دی کې یو ماشومه مطلب دی چې څنګه هغه بلوچستان کې زمونږ هغه
اس پی صاحب دغه د مومند او دغه بلوچستان کې شهید شو نو دغه لوري د ایس ای په ځای سب انسپکټر واغښتا دې سره هم د سپیشل کوټو کې چې څنګه هغه سره بلوچستان کې کړي و خو د دې ماشوم راځي چې په کار دی د ایس ای یو ګل په ځای دی دا د دوه ګلو سب انسپکټر والی چې بای د پولیس فورس کې راولي دې سر دا پریویلیج وکي چیرې مطلب ماشومان دي دغه دي نو لپې د سړی خپشي او دغه شي بالکل ډېره ښکلې خبره موږ کړو ګرانو کتونکو دا بله چې خان د اشارو کې خبره وکړه نو په یو دغې لیکلې په عربۍ کې چې جون ښکلی دی هغه چې کم دی نو خلکو پې هغه توهین رسالت ته راویسته بیا دغه اس پي شیربانو چې کم دی کردار ادا کړو د هغې نه انکار نه کوو خو لکه د هغې نه د دې دا قرباني ډېره زیاته ده نو پکار ده چې صدر وزیر اعظم او آرمي چیف صاحب د دې درناوي دپاره چې کم دی نو دلته کې راشي انشاءالله سبا به بډهبیره کې هم دغه شو دې سره دوه جوړ شوي خو ګرانو کتونکو سبا به انشاءالله بیا په دې ټایم راځو او ډېر مهم ټاپک باندې به سبا خبرې اترې کوو دا نننۍ مهم خو سبا به انشاءالله راتلونکي وختونو کې به مهم ټاپکونه